الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. خداوند متعال په دې دوو رکوګانو کې د عایشې رضی الله عنها صفایي بیانوي. دا د افک په نامه سره ډېره مشهوره واقعه ده. افک هغه غټ درواغ ته ویل کېږي چې دنه بل غټ درواغ نه وي، او دا د عایشې رضی الله عنها د صفایي په باره کې د آیتونه راغلي دي. هغه مسله داسې وه او داسې واقعه راپېښه سوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غذا ته تللی. هغه غذا مشهوره په بنو المصطلق سره ده. پنځم د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا معلومات وسو چې د بنو المصطلق چې کوم مشر دی حارث بن زرار، دې تیاری د جنگ کړی دی او د اسلام ختمول غواړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله معلومات وسو، جاسوس یې واستوي چې ته معلومات وکړه چې واقعي دا خبره دغسې ده که نه. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جاسوس هلته ورسېدی، معلومات یې وکړې، بېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته وویل چې واقعي دغسې ده، دوی تیاری د جنگ نیولی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب تیار کړله. پنځم یا شپږم د هجرت، پنځم یا شپږم کال د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ دپاره ور ووتی. بنو المصطلق یو قبیله ده، دا د مدینې منورې او د مکې مکرمې په منځ کې یو قبیله دلته پرته وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سفر کې عایشة رضی الله عنها هم ځان سره روانه کړله. روان سوله د جنگ دپاره. چې کله په منځ د لارې کې یو سړی ګیر کوي، هغه جاسوس و د حارث. معلومات چې وکړي چې جاسوس دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورپېښ کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکړي، قبول یې نه کوي، نو حکم یې ورباندې جاري کړي چې مړ یې کس. چې مړ یې کوي، حارث بن زرار ته معلومات وسو چې یو زما جاسوس یې مړ کوي، نو په هغه باندې روب نور غلبه وکړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ورنږدې سو، نو عمر ته یې وویل چې ورسه دعوت ورکړه د اسلام. عمر دعوت د اسلام ورکوي، دوی دعوت قبول نه کوي د اسلام. هغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکر نور ورنږدې سو. چې ورنږدې سو، په دغه ټیم کې دوی خپل حیواناتو، خپل اسو ته اوبه ورکولې. اصحابو حمله ورباندې وکړل. چې حمله ورباندې وکړل، نو دوی مقابله ونه کړل د اصحابو. په دې کې 10 کسان ځینې څه کړل، مردار کړله، او ښځې یې منځ یې راویستلې او غلامان یې راویستله او مالونه یې ځینې راویستله. حارث بن زرار چې و هغه مشر، هغه یې وتښتېدی. په دې کې د حارث بن زرار لور هم په منځو کې رالل چې هغه جویره نومېدله. جویره چې کوم وه، دا بیا د ثابت بن قیس رضی الله عنه په حصې کې ورسېدله. نو دا خو د مشر سردار لور وه. نو ثابت بن قیس ورته وویل زه تا مکاتبه کومه، یعنې دغونې پیسې راکړه بیا تا ازادومه. دې سره خو پیسې نه وې. نو دا ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رال. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د سردار لور یم، د مشر لور یم، او زه ثابت بن قیس په حصې کې رسېدلی یم او هغې مکاتبه کړې یم، ما ته یې ویلي دونه پیسې راکړه بیا تا ازادومه، که ما سره کومک وکړي په دې ازادولو کې. په دغه ټیم کې حارث بن زرار چې کوم پلار یې، دا هم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې دا زما لور ده او د سردار لور ده، دا باید ازاده کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت بن قیس ته پیسې ورکړلې او دا یې ازاده کړله. ازاد یې هم کړله او بیا په نکاح هم واخیستله. نو بیبي سوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځه مبارکه سوله، جویره رضی الله عنها. کله چې اصحابو ته معلومات وسو چې جویره یې په نکاح واخیستله، نو دوی خپل منځ کې سره وویل چې دا خو ډېره نامناسبه خبره ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خسرګنې ځان غلامانو منځ جوړې کړي دي، ځکه د جویرې سره نور منځ هم راغلي وي، نور غلامان هم راغلي وو. نو اصحابو ټول آزاد کړله. نو څونې منځ وي او څونې غلامان وله د دې حارث بن زرار د قبیلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خسرګنۍ د وجې نه ټول څه کړل، آزاد کړل. په دغه ټیم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جویره په نکاح واخیستله،
نو چې کوم یې پلار و حارث بن زرار دا هم څه شو په اسلام مشرف شو. دا کیسه خو دلته وه. اوس نو د دغې چې کوم جهاد یې وکړي او دا جنګ یې چې وکړي دې نه چې کله واپسې راتلله نو په یو ځای کې دیره سوله شپه ورباندې راغلل. چې شپه ورباندې راغلل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صفوان رضی الله تعالی عنه یې دې باندې مقرر کړی و چې ته باید د قافلې شاته راځه، که کوم سامان د قافلې پاتې سي هغه ځان سره راخه. او خو په دې مقرر سو. بله خبره اخوا دا وه چې عائشة رضی الله تعالی عنها په دغه وخت کې بدن یې هم سپک و سره او د پردې احکام هم راغلي وه. نو اصحاب به داسې کول چې کله به دا په خپل سواري باندې سپروله نو سترګې به کښته اچولې وي، کجاوه چې کوم وه کوم چې دې سواري چې کوم شی و هغه یو په 2 کسانو ونیوله، سترګې به کښته نیولې وه چې موږ په دې نظر ونه لګېږي او خپل په سواري باندې څه کړه سپره کوله. په دغه ماښام ټیم کې چې کله شپه وه په دغه ټیم کې چې دوی کوچ کوئ د کوچ نه مخکې عائشة رضی الله عنها د قضای حاجت دپاره داسې ولاړه اخواته د قافلې څخه یو څه سیټ سول قضای حاجت یې کوئ. چې سیټ ته ولاړل په دغه شپې کې داسې وسول د قضای حاجت په ټیم کې د دې چې کوم طوق و هغه زنځیر چې کوم په غاړې کې و هغه وشکېدی. چې وشکېدی دا په دې لټنې کې وه چې شپه وه تکه توره شپه وه چې پیدا یې کړي. په دغه ټیم کې قافلې کوچ وکړې روانه سوله. قافله چې روان سوله هغه اصحاب چې کوم وه شپه هم وه هغوی دغه د پردې لحاظ ساتئ. کجاوه چې کوم و دوی ول دلته به اشته اوس په دې کې سپره یي په دا خپل په کجاوي کې نو د هغسې یې راواخیستله. معلومات هم ورته ونه سو ځکه هغه سپکه و بدن یې سپک و د اشتې انجلې وه تر اوسه دوی ته معلومات ونه چې اوس اشته پشکې سپره ده که نه ده سپره. د هغسې یې راواخیستله په خپل سواري یې سب پرېښوله دوی چې وله اشته پشکې سپره ده. شپه وه کوچ یې وکړې چې روان سوله قافله چې روانه سوله. عایشة چې کله راغله قافلې ځای ته چې قافله نسته نو عایشة رضی الله عنها ډېره په سوچ او فکر سنې کار واخیستی. ویې ویل که چیرې زه منډې وم اخوا دې خوا نو رسول الله سلام به زما په لټنې باندې ډېر پریشانه سي او تکلیف به ورسي. نو ځکه بعض داسې خپل په بردي کې دغسې کښېنستله او ویې ویله چې کله رسول الله ته معلومات شو چې عایشة نسته نو زما پسې به راسي او ما به بوځي ځان سره. د هغې په پردې کې ناسته و دغسې خوب راغلی و د هغې بیده سوله. چې بیده سوله دې خوا صفوان رضی الله عنه چې کوم رسول الله سلام مقرر کړی و د قافلې پسې شاته راځه هغه چې راغی د ازادو چې وکتله چې یو سوری دی ناست دی ده ول دا خو یو انسان دی. چې ورنږدې سو چې ویې کتله د پردې نه مخکې عایشة لیدلې وه چې ویې لیدله چې عایشة ده نو ډېر د غم د وجې پریشانۍ د وجې نه دا وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. چې دا خبره یې وکړل چې انا لله و انا الیه راجعون په دغه اواز سره عایشة راویښ سوله. چې راویښ سوله خپل پرده یې وکړله. چې پیدا وکړل صفوان رضی الله عنه هغه بس نور ورته ونه کتل هغه یې کجاوه راواخیستله په سواري باندې سپره کړله. د سواري چې کومه هغه پړی و هغه یې ونیوی د هغه یې استه روان سو. قافلې ته چې راورسېدی په قافلې کې بارو نو د عبدالله بن ابی چې کوم د منافق لوی منافق د منافقانو مشر عبدالله بن ابی دا هم د رسول الله سلام سره په دغه جهاد دپاره راغلی و. د جهاد دپاره نه و راغلی بلکې د غنیمت دپاره راغلی و. د غنیمتو کې زه ستاسو کوم ځان شامل کړم دا دپاره راغلی و ځان یې ورسره شریک کړی و. عبدالله بن ابی بارون دا خبره خوره کړله چې عایشة څه کړی دی زنا کړی د صفوان سره. عبدالله بن ابی چې دا خبره خوره کړله منافقین هم په دې خبرې کې څه اخته سوله. نو په دې کې یو 2 اصحاب هم په دې تهمت کې ولګېدله. دا خبره یې وکړه چې عایشة څه زنا کړې ده. یو پکې مصطح رضی الله عنه بل پشکې حسان رضی الله عنه او په شونډو کې یو حمنه رضی الله عنها وه. دغه 3 اصحاب چې وه په دې تهمت کې ګیر رالل هغوی هم دا خبره وکړله. رسول الله سلام ته دا خبره چې ورسېدله نو ډېر پریشانه سو ډېر زیات پریشانه سو. عایشة ته معلومات نه و چې ما باندې دا تهمت لګولی سوی دی. عایشة رضی الله عنها په کور کې وه خو لیکن طبیعت یې ډېر خراب و. طبیعت یې ځکه خراب و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله کور ته راغی نو هغسې مینه محبت نه ورسره کوئ کوم چې پخوا یې ورسره کوئ. صرف راوی ورته ویل عایشة څنګه یې ښه سلام یې وکړې بېرته به ولاړئ. نو دغه وجې دې طبیعت ډېر خراب و چې ما سره خو رسول هغه اخلاق نه کوي کوم چې مخکې راسره کول. یوه شپه داسې وه چې د قضای حاجت دپاره ووتله او په دې سره د مصطح رضی الله عنه مور هم ورسره وه. ام مصطح ورسره وه چې چا تهمت لګولی و دې مور هم ورسره وه. دښتې ته ووتله چې اودسمات ته ووتله او خپل قضای حاجت چې پوره کوي چې بیرته را روان سوله. د مصطح رضی الله عنه مور مبارکه چې کوم وه هغې پښه په دې خپل پر تاګې کې بنده سوله او غزاره سوله. چې غزاره سوله نو خپل زوی ته اشاره وکړله مصطح ته. عایشة وویله ای ام مصطح تا خپل زوی ته ولې اشاره وکړله؟ هغه زوی دی چې هغه په بدر کې شراکت کړی دی اخو جلیل القدر اصحابي دی تا ولې اشاره ورته وکړله؟ نو هغه مور یې ورته وویله
چې ای عایشتي ته خبره نه هغه ویل نه وایي چې په تا باندې د زنا تهمت لګول سوی دی او بیا دا واقعه ټول ورته بیان کړه چې داسې واقعه وه داسې واقعه وه په دې کې زما زوی هم شریک دی نو عایشه رضی الله عنها چې کله دا خبره واورېدله چې ما باندې تهمت لګول سوی نو څه حال به وي والله اعلم هغه الله ته معلومیږي څه حال و په عایشتې باندې تېرېدی نو رال په ژړا ژړا شپه یې ټول په ژړا باندې تېره کړله سهار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ته راغی ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ماته اجازه وي زه به خپل د پلار کور ته ولاړه سم ابوبکر کور ته به ولاړه سم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل درته اجازه ده ولاړه سه عایشه رضی الله عنها راغلل و خپل د پلار کور ته ابوبکر ته او خپل د مور کور ته راغلل او په ژړا ژړا دا ټول ورځ په ژړا باندې تېره کړله دې خواته رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علي و د اسامه بن زید رضی الله عنهما دوی دواړو څخه مشوره واخیستل دا دوی د کور خلک وه ورته یې وویله زه څه وکړم ستاسې څه مشوره ده په دې باره کې دا تهمت چې عبدالله بن ابی لګولی دی نو اسامه بن زید خو صاف صاف ورته وویله چې یا رسول الله صلی موږ په عایشتې کې هېڅ شی نه وینو هېڅ ګناه په عایشتې کې زه نه وینم او علي رضی الله عنه د ده د طبیعت د سمېدلو دپاره چې طبیعت یې سم سي ورته ویې ویل یا رسول الله صلی بیبیانې نورې ښځې ډېرې شته که چیرې ستا طبیعت خراب وي خو طلاق ورکړه څه خبره ده او بلې دا ورته وویله حضرت علي صاحب د ده طبیعت لپاره چې طبیعت یې سم کړي دا یې ورته وویله ته د دې عایشتې د مینې سینې پوښتنه وکړه د هغې نه معلومات واخله چې عایشته څنګه ښځه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مینځ ته راغی ورته یې وویل عایشته څنګه ښځه ده نو هغه مینځ ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په دې کې هېڅ عیب نه وینم صرف دا عیب پوښ کې وینم چې دا کوچنکه انجلۍ ده کله چې وړه واغږي نو بیا نو بیده سي خبره نه وي بیا بزه راسي هغه وړه وخوري دغه عیب پوښ کې دی ډېر کوچنوالي د وجې نه نور په دې کې ما هېڅ عیب نه دی لیدلی بیا په دغه ټیم کې دا شپه هم په ژړا باندې تېره کړله په ژړا ژړا کې مور هم ورته ناسته وه او پلار هم ورته ناست و ابوبکر صدیق هم ورته ناست و او تسلي ورته کوله چې عایشتې مه ژاړه خداوند متعال به وحي خامخا که ته صافه وې خداوند متعال وحي راولي ستا په صفایي کې او یا به پټې وحي ورته راوي او په خوب کې الله رسول الله وسلم ته ووایي چې عایشته څه د صفا ده مه ژاړه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی د ابوبکر صدیق و کور لره چې ویې کتل عایشته ژاړي په ژړا ژړا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا عایشتې انسان کمزوره دی که چیرې ستا څخه خطا سوی وي او د الله نه بخشش وغواړه او الله به تا ته عفو وکړي ووایه چې ما څخه ګناه سوې ده انسان کمزوره دی عایشه رضی الله عنها په ژړا ژړا خپل پلار ته وویل ابوبکر ته وویل چې ای ابوبکره رسول الله صلی ته جواب ورکړه زما طرف ابوبکر ورته وویل زه څه جواب ورکړم رسول الله صلی ته زه به څه ورته ووایم بیا خپل مور ته مخ راواړوئ په ژړا ژړا یې مور ته وویل چې ای مورې ابوبکر ته جواب ورکړه زما طرفه نو مور هم ورته وویله چې ای عایشتې زه به څه ووایم رسول الله سلم ته نو عایشته په ژړا ژړا کې دا ورته وویله که څه هم کوچنکه هم و خو علم یې زیات و نو په دونې مصیبت و په دونې تکلیف کې او په دونې درد و پریشانۍ کې داسې یو عقلمنده خبره ورته وکړه رسول الله سلم ته رسول الله سلم ته یې وویل یا رسول الله که زه ووایم چې ما دا کار کړی دی زنا مې کړې ده او دا ګناه مې کړې دی نو تاسو په دې باندې وایاست چې و تا دا کار کړی دی او که چیرې خو لیکن زه صافه یم او ما زنا نه ده کړې او زه دا خبره کوم کوم چې د یوسف علیه صلات وسلام پلار یعقوب علیه صلات وسلام په وخت د مصیبت او په وخت د درد او په وخت د جدایي د خپل زوی کې دا خبره وکړله چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون صبر چې دی دا ډېر نیک دی زما په نیزه او زه د الله نه کومک غواړم په هغه شي باندې چې تاسو کوم خبرې کواسه نو زه هم هغه د یعقوب خبره کوم چې فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بیا په ژړا ژړا د دې ځای نه ولاړله خپل بسترې ته او هلته بسترې کې په ژړا سوله او الله ته فریاد کوئ په دغه ټیم کې لا خبره ختمه سوې نه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هغه کیفیت راغی هغه کیفیت د وحي راغی چې په سره ژمي کې به چې ژمی ډېر سخت ژمی به و هم به په ده باندې خوله رالل خوله به ځینې تویېدل هغه کیفیت وحي ورباندې راغلی یو څه وخت بعده چې راپورته سو نو خوشحاله او خندلې او دغه رقم عایشتې ته وویل یا عایشتې زیرې مې در باندې الله ستا براعت او الله ستا صفایي وکړله الله وحي راوړله الله آیاتونه نازل کړل په ما باندې او تې صافه سوتره کړلې او بکر صدیق رضی الله عنه عایشتې ته وویل ای عایشتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکر ادا که ده ورته وویله عایشتې ورته وویله غیرت ورسره ورته ویې ویله زه د هغه چا شکر ادا کوم چې چا زما صفایي کړې ده یعنې زه د الله شکر ادا کوم
نو خداوند متعال دغه آیاتونه نازل کړله او بیا ول چا چې تهمت لګولی دی هغه د شهیدان راپېښ کړي که شهیدان یې پېښ نه کړله نو د تهمت د وجې نه اتیا درې ووهل سي او چا چې مثابه ته ول غټ تهمت لګولی دی چې هغه یې مشر دی د تهمت هغه باید دوچند عذاب الله باید ورکړي سي نو عبدالله بن ابی راوستی چې کوم د منافقانو مشر و هغه ته یې دوچند عذاب ورکوي یعنی اتیا 116 دورې یې ورکړې وی او چې کوم دا نور اصحاب وه چې هغه مستح و او حسان و او حمله رضی الله عنهما دوی چې کوم وه دا یې اتیا دورې وولې خو چې کوم مسلمانان وله چې هغه دغه اصحاب ول هغې توبې وباسلې د دې کار نه په صدق سره توبه وباسله چې الله موږ ته عفو وکړه او کوم چې منافقین وه هغه خپل په نفاق باندې پاته سوله توبه یې ونه باسل چې عبدالله بن ابی دی خپل په نفاق باندې پاته سوله خداوند متعال اوس د هغه افق بیان کوي آیاتونه خداوند متعال را نازل کړله په صفایي د چا د عایشې رضی الله عنها کې ان الذین بشکه کسان